چودہ اگست څنګه چې تاسو ټول دنیا ته ټول پاکستان ته پته چې 14 اگست په 1947 کې پاکستان آزاد شوی دی او د بری صغیر یو دوه ریاستونو د وشي یو انډیا او پاکستان نو موږ چې د انګريز د تسلط د آزاد شو دا ورځ موږ له خوشاله په دغه سره منزل پکار دی ټول پاکستان له خوشحالي پکار ده او خصوصا دا چې ماشومان خوشحالي کې نو زه خپل نن ماشومان مرسته ما چې هغه ته لک شاپینګ وکم هغه د 14 اگست په دغه باندې لګا وای کوم چې 14 اگست سره 14 اگست یوازې دا نه چې زه خپل ماشوم راولم او غلط زده ولم 14 اگست دا چې زه خپل غونډي د بر دغه د ماشوم دغه خیال ساتم دا حقيقي ازادي ده حقيقي ازادي چې د موږ د څنګه د خپل ماشوم خیال ساتو دا د بل ماشوم خیال ساتو او شکر الحمدلله موږ پاکستان کې سو پاکستان زموږ لپاره یو نعمت ده او دا چې څومره موږ د دې شکر ادا کوو دا ډیر کم ده نو په دې ورځ دا چې موږ خاص خپل دغه سره منځو نفلونو کو دواګانو کو پاکستان لپاره او زموږ خدای دعا ده چې پاکستان همیشه لپاره آباد او خاد او آبادی او الله تعالی دې هغه ورځ نه راولي چې د صفات بنګ باندې راځي پاکستان باندې او پاکستان زموږ باندې هغه لپاره جان مال دار سب ان شاء الله موږ لا کوشش خپل هیڅ قرباني موږ دغه نه کوو ان شاء الله 14 اگست دی نو لکه تاسو ته خبره چې بل 14 اگست دی نو موږ به کار دي چې لکه خپل منځ کې اتفاق پیدا کو او د دینه مخکې چې زموږ د کم د انځوان او انګریزان سره وو لکه اوس هلته کې مو مسلمانانو سره ډېر ظلمونه کېږي او دلته کې موږ ښه په ازادۍ سره خپل مذهب او خپل لکه تعلیم ایجوکیشن هر څه خپل په صحیح طریقې سره کېږي نو لکه موږ له به کار چې خپل منځ کې ښه اتفاق راولو او د دې پارټیانو دین لکه څه نه جوړېږي نو اتفاق ښه خبره کېږي 8 اګست لکه په 1947 کې زموږ د پاکستان چې دی دا د انګریزانو د غلامۍ نه آزاد شو او زموږ خپل یو جدا کنټري جوړه شوه که نه نو په دې وجه سره موږ لکه خپل د 14 اګست مناوو زه یم چې لکه زموږ د خلک ښه ښکلي په صحیح طریقې سره د خپل 14 اګست مناو کړي او ښه په اتفاق سره لکه دا شرط او دې نه څه نه جوړېږي تاسو ته پته چې 14 اګست را روان دی دا زموږ د ملک د ازادۍ ورځ ده کله چې زموږ ملک د انګریزانو د غلامۍ نه آزاد شو او موږ اوس یو خپل په ازادۍ سره ژوند تېرو 14 اګست باندې پاکستان آزاد شوی و او دا زموږ دپاره یو د خوشحالۍ ورځ ده او موږ له پکار چې موږ د 14 اګست دا په ډېر خوشحالۍ سره مناو کړو په اتفاق سره ټول یو شو او ډېر په جوش جذبې سره یې مناو کړو